سجده سهوا سجده سهوا ستوي سجده سهوا په کم سيزونو باندې لازميږي او سجده سهوا ټیم کم ټیم دی نو دې باره کې تا یو شارټ ویډیو سازوم ښه سجده سهوا وی غلطی ده کوم غلطي په مانځه کې یا کمې زیاتې د انسان نه وشي د فرضو په تاخیر سره او د واجباتو په پرېښودلو سره سجده سهوا لازميږي صحیح شو یو شارټ ویډیو د سازوم ښه ګوره د ټولو نه مخکې سجده سهوا په څه باندې لازميږي د ټولو نه مخکې نه کله چې سوره فاتحه نه ده د چا نه سوره فاتحه الحمدلله رب العالمین وللضالین آمین دا د سړي نه فاتح شوه نو په ده به څه کېږي دا به اخره کې به سجده سهوا کوي زه یې درته ښیم ښه چې په کوم ځای کې به سجده سهوا کوې او یو سیټ ته به سلام ګرځې نه دواړو سیټ ته به سلام ګرځې صحیح شو لاولنی څه دی کله چې د نه سوره فاتحه څه شي ستا نه هیر شي دویمو کله چې د نه دعای قنوت هیر شي دعای قنوت څه ته وایي مولوي صاحب ویترو کې نه دی ویترو کې دا درې رکعتې ویتر چې کوم دي د ماخوستن په دې کې اخرني رکعت کې وللضالین امین او بیا ورسره یو صورت وي نو رکوع له به نه ځي دا لاس پسه کې دا به بره کې دغه ټایم کې موږ څه وایو دعای قنوت کو چرې په ویترو کې د نه دعای قنوت هیر شي نو بیا به څه کې بیا به سجده سهوا کې ښه دریم کم دی تشهد کې ناسته کم تشهد زه یو رکعت وکړم که نه او بیا دویم رکعت وکړم په دې دویم رکعت باندې ناسته تشهد اتحیات شکل کې ناسته دغه د تشهد وای دغه تشهد کو ما نه ير شو ما نه پات شو او زه جی زه ډایرکټ پاسې دما سوم رکعت ته دویم رکعت ته ډایرکټ ز پاسې دما نو په دغه ټیم کې بس کوم زه په دغه ټیم کې سجده سهوا کوم صحیح شو ښه بل د اخترونو تکبیرات کم تکبیرات چې الله اکبر د اخترونو تکبیرات در نه ير شو نو په دغه ټیم کې بس کې سجده سهوا پکې بل امام صاحب چې مولوي صاحب چې کم پټ منځونه دي یعنی د ماسپخینی او د مازیګرې په دې منځونو کې امام صاحب جهري قرات وي یعنی په زور باندې منځ وي بیا په امام صاحب باندې څه دی سجده سهوا لازميږي او بل هغه کم چې په تیزه باندې منځونه دي یعنی چې د سحر منځ د ماښام منځ د ماخوستن منځ په دې کې څه دي په دې کې په تیزه باندې قرات کول دي نو که چېرې مولوي صاحب قرات خاموش وکړو نو بیا څه ده په دغه باندې سجده سهوا لازميږي ښه بل پکې کم یو دی یو کسو د یو رکوع په ځای باندې دو رکوع وکړي یا د دو سجدو په ځای باندې درې رکوع وکړي نو په دغه ټایم کې به څه کې سجده سهوا کې ښه دا د سړو دپاره هم او د ښځو دپاره هم بل پکې دا جي چې د سوره فاتحې نه د الحمدلله رب العالمین نه مخکې صورت وې یعنی صورت خو وروسته دی که نه او ته مخکې وې نو په دغه ټایم کې به څه کې په دغه ټایم کې به ته سجده سهوا کې دویمو اوس یو کس په دې کې به کشمکش کې پرېوتو چې هلکه ما 2 رکعته کړي دي کو 2 رکعته مې کړي او کو 4 رکعته مې کړي دي په دې کشمکش کې دی نو کم چې غالب ګمان دی که نه چې به مثال کې طور پر 70% دا وایي چې ما خو 2 رکعته کړي نو څه په 2 رکعتو به دی څه کوي فیصله کوي یعنی 2 رکعتې وشو د هغې نه پس په خپل منځ پوره کوي نو دغه دوران کې کو چېرې کشمکش رالی که نه کشمکش رالی په کس کې په زړه کې چې به ما 2 کړي کو 3 کړي کو 4 کړي نو به دغه ټایم کې څه دی دغه ټایم کې بیا موږ باندې څه کېږي سجده سهوا لازميږي په خبره پوه شوئ ښه اوس سجده سهوا به کم ټایم کې کم ټایم کې نه کې نو ګورئ ښه سجده سهوا نه هغه ټایم کې به سجده سهوا کې کو چېرې 2 رکعته منځ نو اخرني رکعت کې چې کله کښېنې اتحیت لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله د دې ځای پورې زه منځ ویم که نه په آخري قاعده
یعنی ټول رکعتونه چې زه ختم کما او په آخري قاعده باندې زه کینم نو په دغه ټیم کې به زه چې کله د عبده ورسول پورې مونځ ویم که نه مونځ ویم نو زه به څه وکړم جي زه به یو رکعت ته السلام علیکم ورحمت الله یو رکعت ته به یو سیټ ته به زه سلام وګرځم دواړو سیټ ته به نه ګرځو صحیح ده ملګري دوی ډېر تپوسونه کړي ښه یو سیټ ته به سلام وګرځوم د هغې نه پس به بیا یو سجده کو کو دوه به کوو نه چې کله یو سیټ سلام وګرځم عبده ورسول پولې نو بیا به زه دوه سجدې وکړم دوه سجدې ښه سر به ښکته کړم سبحان ربي العظیم سبحان ربي الاعلی سبحان ربي الاعلی سبحان ربي الاعلی درې پېره دوی بیا به زه راپاسم بیا به زه ورشم بیا به زه سجده وکړم دوه سجدې به وکړم څنګه چې عام مونږ سجدې کوو بیا به زه راپاسم پوه شوې نو بیا به مولوي صاحب د کوم ځای نه زه مونږ شروع کوم عبده ورسول پورې نه به مونږ شروع کوم که نه بیا تحیه نه به شروع کوم ښه نو څه به کې بیا به تحیه نه شروع کړي ښه بیا التحیة لله والصلوات الطیبات بیا به پوره مونځ کې او بیا به څه کې بیا به دواړو سیټ ته سلام ګرځئ السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله پوه شوې نو دا سجده سهوه سهوه اسلام مونږ له ډېر غټ سهولت راکړی چې په مانځه کې لږه خوا دې خوا مونږ نه وشي که نه نو بیا څه دی بس اخر کې سجده سهوه وکړه ټوله خبره تره باندې ختم شي صحیح ده بیا تاسو تپوس کولی شئ ښه انشاءالله تاسو څه خبره تره به کې پاتې کېده نو هغې بیا تاسو تپوس کولی شئ ښه